بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته په پښتنه مینه سلامونه او احترامات او ټولو ته د روژې مبارکي وایو. بختوره میاشت ده. په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم لخوا زمونږ د مشر قائد د منظور احمد پښتین په ګایډلاین باندې مونږ یو پروګرام تابع کړی ده چې په دې پروګرام کې به مونږ د پښتونخوا وطن د مختلفو یونیورسټو د پوهانو سره د استادانو سره په مختلف سیاسي ایشوز باندې خبرې کوو او د دې پروګرام موخه په پښتون ملت کې په پښتون قام کې د عامه پوهاوي خپرول دي او پښتون قام که څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې مونږ خپل نه ټي وي چینل لرو په دې ملک کې چې کومه میډیا ده هغه زمونږ میډیا نه ده، هغه زمونږ په ضد کارول کیږي. نو مونږ د دې فیسبوک لایو چې د پښتون تحفظ مومنټ په افیشل پیج باندې به لایو وي، د دې د لارې به مونږ خپل قام ته، خپل ملت ته، خپلو خویندې ورونو ته بنیادي چې سیاست څه شی دی، ریاست څه شی دی، د ریاست څه ذمہواریانې دي، د مونږ څه فرایض دي په یو ریاست کې، او دلته د پښتون سیاسي، قانوني او ټولنیزو مسلو باندې به مونږ بحث کوو او پښتون قام به ایجوکیټ کوو. او د دې دپاره به دا خپرونه هره ورځ، هره شپه د 10 نه تر 11 بجو باندې د پښتون تحفظ مومنټ په پیج باندې لایو راځو مونږ. او دا پروګرام به منظور احمد پښتین چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی، د هغه په خپل وال باندې په پاڼه باندې به هم راځي. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ډیره مننه او ټولو ته د زړه له کومې سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګلمرجان چې زموږ نوی اینکر پرسن دی چې هغه به تاسو ته سبا نه د 10 بجو نه د شپې تر 11 بجو پورې 1 غنټه ټاک شو ارینج کوي. ټاک شو به په څه شي وي، څه خبرې به کېږي، په هغې کښې به پښتنو عامو خلکو ته په مختلف ټاپکس باندې لکه ریاست څه شی دي، سیاست څه شی دي، او د پښتنو مدنیات څه شی دي، په هغې کښې څومره د دوی د کار دي، څومره د دوی د کار نه ستړي شوي دي، د پښتنو وسایل څه شی دي، د پښتنو مسایل څه شی دي. دا ټول شیان به په جنرل شي هم تاسو ته وښایي او بیا به په سپیسیفیک په مخصوص انداز شي هم تاسو ته وښایي. یو طرف ته به د دنیا د اړې چې څومره معلومات وي د هغې ټاپک متعلق هغه به درکوي، بیا به هغه په پښتنو کښې څنګه دي هغې په باره کښې به معلومات درکوي چې موږ ته پوره اندازه ولګېږي چې داسې شی چې زما په خاوره دی په بل ځای دی، په بل ځای یې څه دي. پاکستان چې زما په خاوره دی څه ترتیب یې دی، چې په بله خاوره دی په پاکستان چې دننه څه ترتیب یې دی. د به روزانه ستاسو ملاقات چې دی په ریاست خبرې کوي، هغه به د پولیټیکل ساینس یو ښه تکړه پروفیسر خبرې کوي. دا ټول به پروفیسران او پوهان ستاسو ته راولي روزانه بنیاد باندې په هره ورځ د ماښام د شپې د 10 بجو نه تر 11 بجو دپاره. د دې دپاره هم په دې کښې به د نفرت خبرې نه وي، په دې کښې به نورې خبرې نه وي، په دې کښې به واضح معلومات وي چې خپل قام ته یې ورکوو. بس بیا د قام خوښه ده چې د هغې معلومات په بنیادو باندې دی څه فیصله کول غواړي. چې یو ټیک فیصله څوک کولی شي چې چا سره یو ټیک معلومات وي. چا سره چې معلومات نه وي هغه هم صحیح فیصله نشي کولی، او چا سره چې معلومات کم وي هغه هم فیصله یې غلطه وي او نیمګړې وي. هغه سړی چې ورسره ټیک معلومات وي، پوره معلومات وي، هغه پوره اکچولي فیصله کولی شي. د قام ته پوره معلومات ورکول د قام د پوهانو فرض دي، د قام د پروفیسرانو فرض دي، د قام د وسایلو او مسایلو نه خبر خلکو فرض دي چې هغه قام ته یوه خبره وښیي،
بیا د کام خوښه ده. بیا چې کام څوک فیصله کوي د چا سات ورکوي، د چا سره ودرېږي، د چا مخالفت کی، چې دا فیصله بیا د مکمله وي، چې دا فیصله بیا د کمعقلۍ د ناپوهۍ شکار شوي نه وي. د دې دپاره دا کار روان دی او دا به کېږي خالص د ولس د ګټو دپاره، دا د ولس څه نقصان جوړولو نه، څه نفرت پیدا کولو نه، بلکې د یو معلومات او یو سبق په شان به د هر شی روان وي. او د دې دپاره به نن خو ناست یو، خو تاسو چې چېرته هم دی ناست وي، که په کټ ناست وي، که په مځکه ناست وي، که په دیوال په کور په چت ناست وي، دی به تاسو ته یو پوه انتظامات کیدی شي غریب وي، خو عقل به انشاءالله چې څوک درته راولي هغه به د عقل او د علم په بنیاد باندې یو ډېر وسیع او د علم په بنیادونو باندې مالدار او ریچ ورډز به وي ورسره، ریچ علم به وي ورسره، هغه به درته راولي، هغه به تاسو شیر کوئ هم. کم سے کم چې دا معلومات زمونږ د پښتنو نه ضایع نشي. هر سړی لکه څنګه چې ګل مارجان دا فرض ګڼي چې تاسو ته به هره شپه دا ټایم وباسي، لکه څنګه چې د ګل مارجان ملګري به د موبایل او نورو تکنیکي مسلې ته درته ولاړ وي، لکه څنګه چې یو پروفیسر به راځي، یو پوهانو په پوه سړی به راځي تاسو ته به خبرې کوي، خپل فرض شمري، داسې د هر سړي بیا دلته فرض دی چې دا شعر کوي او خپله هم وار ووایي، خپله هم دې ته تیار شئ او نورو سره هم شعر کې. څوک چې زموږ مخالفت کی هغه ورته راوغواړئ چې راشه دا د معلوماتي فیصله کوه. بیا موږ څوک هم د معاشه کښې موږ د تنقید حمایت کوو، مخالفت یې نه کوو. معاشه کښې تنقید پکار دی چې په موږ هم کېږي، په بل هم کېږي. غلطه چې نه سره وښایو، سیکه او غلطه نه سره وښایو، بیا لارې ټیک نه ځي. نو د دې دپاره چې په کام شي پوهه زیاته شي، ستاسو د ښې مشورې، ستاسو د ښه تجویز او ستاسو د ښو تنقیدونو به دلته قدر وي او موږ به په هغې باندې عمل کوو. نو ډېره مننه. نن خو نورې داسې څه خبرې نشته دی، صرف د هغې هکله سره خبرې وې چې ستاسو ته د دغې یوه ګنټه چې کوم ټاک شو وي د هغې اهمیت وړاندې کړو. او یا خبره پکې دا هم ده چې تاسو ماته وښوئ دغې میډیا ستاسو په وسایل یو ځل چېرته خبره کړې وي، ستاسو په مسایل یو ځل چېرته خبره کړې وي. هر قسم دلته جنګونه روان، دلته خلک اغوا شوي دي، دلته اغوا برای تاوان کیږي، داسې نورې مسایل پیدا کیږي. چېرته هم په داسې نظر چې کوم یې ته وینې په هغې باندې چا نه دي ویلي چې داس دس کیږي، بلکې یو داسې نظر، یو داسې سوچ، یو داسې الفاظ هغې بدو شیانو ته ورکړې شوي دي، داسې جامه ورغستې شوي دي چې مخامخ به یو شی وینې چې دا موبایل دی، خدای بیا درته داسې پیش کړي چې یقین به دې نه راځي چې دا موبایل دی. دی داسې الفاظ درته راوړي. 15 کاله د دغې میډیا په ذریعه سره د پښتنو سایکالوجیکل ټریټمنټ شوی دی چې په دې خاوره څه روان دي. د ده په خاوره باندې د وینو تویولو باندې 33 ارب ډالر روپۍ ګټلې شوي دي، خو پښتون قام تر اوسه پورې پوره خبر نه شو چې جنګ د چا و، جنګ چا کولو، په جنګ ښه ګټه د چا وه. ما ته وښیئ ستاسو په خاوره باندې چې جنګ کېږي چا ته یې ګټه ورسېده؟ پښتنې څومره ګټه ځنې وکړي؟ نه دي کړي، ځکه چې پردي جنګونه دي، پردي مفادات دي. دا د پښتنو د مفاداتو جنګ نه دی، دا د پښتنو د مفاداتو کیسې نه دي. دا چې بل سړی دا غلطو ته عجیبه جامې ورغندي، ولې ورغندي؟ دا د دوی مفادات دي. دا جنګ وژدول تاسو ته پته ده په میره لیک کښې جلسه روانه ده، د څه شي خلاف روانه ده؟ د پی ټي ایم ملګري ناست دي، نور ملګري ناست دي، د څه شي خلاف؟ د ټارګېټ کیلینګ خلاف یې کوي، د ترهګرۍ خلاف یې کوي، د دهشتګردۍ خلاف یې کوي. په پاکستان میډیا ورله کوریج ورکوي؟ نه یې ورکوي، ځکه چې هغه دا ترهګري بند کول نه غواړي، هغه دا دهشتګردي بند کول نه غواړي. هغه وایي دا دې روانه وي، دې ته که مونږ کوریج ورکړو بیا به دنیا خبره شي چې دا کار څوک کوي.
نن ته وینې د پی ټی ایم د غلطو ثابتولو دپاره د پی ټی ایم د مطالبو د غلطو ثابتولو دپاره دلته حملې کیږي، دلته پلانونه جوړیږي، داسې خبرې روانې دي چې بظاهر به بیا دوی ته لیدلی شي دوی د 10 شلو او 30 او 40 کسانو په مرګونه نه دي، خپل سړي به هم مړه کي، خو وایي به چې بس زما خپل چې کوم نیریټیوز ده موقف مې ده چې هغه پوره وي. دا انشاءالله زمونږ سره یوه لاره ده چې کوم هم زمونږ سره یعنی اویلیبل ریسورسز دي چې هغه مونږ صحیح استعمال کو. مینجمنټ تعریف هم زه داسې کوم چې د بیسټ یوز آف اویلیبل ریسورسز چې زمونږ سره څه موجود دي چې هغې بهترین استعمال وکړو بیا به مونږ انشاءالله کامیاب وو. عقل خدای را کړی دی، داسې د چا په خبرو باندې به ډایرکټ فیصله نه کوو چې څوک راته ووایي چې منظور ښه دی یا منظور بد دی مونږ فیصله نه چې کوو به خپل خدای عقل را کړی دی، د هغې عقل او د هغې سترګو په بنیاد به بیا فیصله کوو. تاسو ته پته ده دلته دومره ناروا خبرې کېدلې په مونږ پسې چې هغه خبرې په ایمان سره وامې اورېدلې ما نور نه خو ما ویل زما مور او پلار به اوري هغه به څه محسوس کوي. داسې پروپیګنډې به راپسې شولې د دغې پاکستان میډیا لخوا. تاسو به اورېدلي وي د دغې پاکستان میډیا باندې دا خبر دوی چلولو چې د منظور پښتین مشر ورور قاری محسن د خودکشو ټریننګ ورکولو را دې شي. دا جوت خلک دي، اوس یې ویډیو موجودې دي، صرف زما په کور شه هم نه، زما په کلي کښې هم نه، زما په علاقه کښې هم نه، زما په پوره تحصیل شه د کاري محسن راته پیدا کړي، سټامپ پیپر ورسره لیکم چې ماته د پانسي راکړي، زما ټوله فیملي ته د پانسي ورکړي. دوی بیا نام اوچت کو، نام یې اوچت کو چې د منظور ورور دی نسیم نمیږي، هغې په 2007-8 خودکشو ته ټریننګ ورکړی دی، بل نام یې اوچت کو او بالکل نسیم زما ورور دی. ما خو وخندل خو صرف ما ویل زما مور او پلار که دا خبره واوري هغې به څه حال وي. د نسیم عمر اوس هم 8 کاله دی، هغه د 3 کلاس سټوډنټ دی، هغه په 2011 یې پیدایښت دی او په 2007-8 دی. یا خدای پاکه آخري حد دی. داسې پروپیګنډې د دوی د مین سټریم میډیا نه په مونږ پسې کېدلې چې هغې دوی سره ثبوت نه و، هغې دوی سره دلیل نه و چې دا د رای ایجنټان دي، دا د این ډي ایس ایجنټان دي. زمونږ نه په این ډي ایس باور شته، نه زمونږ په رای باور شته، نه زمونږ په موساد. زمونږ باور په خپل قام دی، زمونږ باور په خپل پوهانو دی، زمونږ باور د خپل قام په خلکو دی. مونږ د جلسه ته هغه راوړو، مونږ چنده د هغې نه غواړو، مونږ معلومات به نه بدلوو، په دې بیا سره ودروو. دی د دا ثابته کړي چې پی ټي ایم ما یا د پی ټي ایم په مطالباتو کښې دا لیکلي وي چې ته چیک پوسټ ختم کا. دی د دا ثابته کړي بیا به مونږ په هغه ورځ پی ټي ایم ورته ختم. مونږ دا ویلي دي چې په چیک پوسټ رویه صحیح کا، په چیک پوسټ کنځلې مه کوه، په چیک پوسټ باندې خلکو ته لتې مه ورکوه، په وړو وړو مسلو باندې تانګول مه کوه، په ښه رویه باندې خلک ټریټ کوه. دا خبره مو کړې ده. دا چې کوم ولې دا مسله ولې ایکسټریمیسټ کوي، ولې ایکسټریمیسټ کوي؟ کنې مونږ لا دا نه دي ویلي، مونږ لا دا نه وایو چې دا ستا چیک پوسټونه وو او بنو ته 80 ګاډي طالبان راتلل، 4 ګنټې خپل جیل خلاصولو او واپس روان وو، او نه د په شجاز راغی نه د په ټینک راغی. زما په کور خو بمباري ته هره ورځ راتلل، هغه بیا تلل او راتلل، دا ډي خان کینټ ته راتلل، دا پېښور ته راتلل. دغه خو مونږ نه دي ویلي، دا مونږ نه وایو، مونږ صرف دا وایو چې چیک پوسټ ساتي. دا ولې دوی دا مسله زمونږ مطالبات ایکسټریم کوي؟ ځکه چې دوی دا کارونه کړي دي، دا کارونه کول غواړي، دا ذلیلول غواړي، دا پښتون قام سایکالوجیکلی داسې تیارول غواړي چې هغه بیا بیخي دوی ته خبره نشي ورکولی یا پوره غلام وي. داسې د معاشره وساتله چې یوې یونټ یې به 6 ظلمونه وکړل او بله یونټه به راغله ویل هغه خو ډېره ښه ده. نو خلک به اول نه ورسره بیدار وو، غلامي ته به تیار وو، ځکه چې یو او بل یو به یې ورته بد کو، بل به یې ورته ښه کو. دا خو لکه په کلي کښې، دا خو لکه په کلي کښې، دا خو لکه په علاقو کښې چې چېرته یو خانان وي، هغه ځوانان یې خلکو سره جګړې کوي
او بیا چې څوک ورشي بیا خانان ورته چې او دی د کور ته راشي زه به ورسره ګورم هغه به وکړم دغه به وکړم بیا خلک څه وایي چې دوی خو دا ځوانان یې نه دي ټیک یعنې مشران خو ډېر سم سړي دي زمونږ معاشره یې څه داسې ټایپ جوړه کړله څه داسې د غیر راوستله چې عام خلکو باندې به ورسره غلطه رویه وکړي بیا به یو مشر راشي به خوږې خوږې خبرې وکړي بیا به ټول هر شی ټیک ټاک اوکې شي دا به تر کومه پورې چلیږي تر هغې پورې چې د کوټې خبر سوات ته نه وي چې د سوات د خبرو نه وزیرستان نه وي خبر چې باجوړ د پېښور نه نه وي خبر کوهاټ د هنګو او رګزو نه نه وي خبر ژوب د بنو نه وي خبر او لکي مروت د کیله سیف الله نه نه وي خبر دا جنګ په قامي توګه روان دی دلته د قام په بنیادونو روان شوی دی دا به یو بل سره خبرو چې په تا څه تېر شوي دي ورونو تاسو په سوات کې 2 بچیان واروېدل تاسو په پېښور کې 1 زنانه واروېدله او اوښکې مو تویېدلې په زرګونو بچیان تاسو نه دي اورېدلي لا په زرګونو زنانه لا تاسو نه دي اورېدلي تاسو 3 وکه یې واورېدلې همدردۍ پیدا کوئ په دې نه سخت ظلمونه شوي دي یو خو به ووایي چې داسې په دروغو باندې چې څوک ووایي چې داسې د ظلمونه شوي دي د پښتونخوا په خاوره په رښتیا په انا زیات شوي دي دا ټول دا خو یو ریزلټیو خبرې دي یو کنکلوسیو خبرې دي تاسو به د معلومات په بنیاد باندې دغه نورې خبرې به په معلومات وي دا خو هسې ما ته یې وار راکړو نو هغه خبرې مې ورته کنکلوسیو وکړلې محسن داوړ به در سره خبرې کوي الله متل آباد لره کور ودان خپل فرض وګڼئ دا چې کوم ریسورسز یعنی فیسبوک ټویټر دا زموږ سره دي د دغه بیسټ استعمال وکړئ ډېره مننه کور ودان بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ټولو پښتنو وروڼو خویندو ته زه د ټولو نه مخکې خو د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي م وایم ټولو ته نن پس څنګه چې منظور اعلان وکړو چې زمونږ په د فیسبوک پاڼه باندې به هر ماسخوتن د شپې 10 نه 11 بجو پورې زمونږ یو ډېر تکړه ملګری ګلمرجان پروفیسر ګلمرجان صاحب هغه به یو ټاک شو کوي په دې کې به هغه د معاشرې مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو مختلفو پوهانو سره په تعلیم او په بنیادي انساني حقوقو او نور چې زمونږ کوم د سماجي مسایل دي یا زمونږ تاریخ ته یا د تاریخ نه چې زمونږ په کومه طریقه د مختلف تحریکونه را شروع شوي دي او مونږ د مهال د وخت را رسېدلي په دې ټولو باندې مخه تفصیلي ډسکشن کیږي زمونږ په دې تحریک په جوړښت کې د سوشل میډیا یو ډېر غټ کردار ادا کړی دی زما په خیال زه دا خبره ډېره په دعوې سره کولی شم چې که چېرې سوشل میډیا نه وی نو دا تحریک هم نه جوړېدو د خپل ملګرو سره او هم خیال ملګرو سره راغونډېدلو دپاره زمونږ د سوشل میډیا یو ډېر ښه استعمال شوی دی دلته زمونږ په دې ملک کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې میډیا مونږ ته بیخي کوریج نه دی راکړی هغه که الکترونیک میډیا ده هغه که د پاکستان پرنټ میډیا ده نو هغه ډېره زیاته کنټرول ده بلکې زه به دا وایم چې په دې کې اکثریت د میډیا هاوسز داسې دي تقریبا ټول داسې دي یو نیم نه علاوه چې هغه بیانیې خپل ځان دپاره به طور پروپیګنډا ټول استعمال کړي دي هغه بیانیه کوم چې زمونږ دا قوم هم دوکه کړی دی زمونږ د ولس هم دوکه کړی دی او د هغې بیانیې د لاسه زمونږ په دې قوم کې هغه پوهه نه وه راغلی د کوم د لاسه چې د ده په خبره چا ظلم کولو د ده په خبره چا زیاتۍ کولو په وخت د هغه لاس نیولی دی دا خو زمونږ په د خلکو زمونږ په د ولس زمونږ په د قوم باندې حالات داسې تیر شول چې هغې حالاتو د دې تربیت وکړو خو هغه تربیت داسې تربیت وکړو چې هغې خپل ښه او بد وپېژندل خو بهرحال بیا هم اوس موږ ته یو ډېر مضبوطې بیانیو نیریټیو ضرورت دی کاونټر نیریټیوز به زه دا وایم چې د هغې ضرورت دی د هغې بیانیې خلاف ځکه چې نه زمونږ په لاس کې زمونږ نصاب دی نه زمونږ په لاس کې زمونږ میډیا ده ټول استعمال چې کوم په دې تحریک کې مونږ خپله خبره دنیا ته رسوله د هغه د سوشل میډیا په ذریعه
که مونږ جلسې وي هغه هم د سوشل میډیا په ذریعه لایو ځي او خلکو ته زمونږ پیغام رسي. نو دا د دې بیانیه جوړولو دپاره او خپل قوم په دې بیانیه پویولو دپاره زمونږ د ملګری ګلمرجان صاحب به دا پروګرام سبا نه شروع کوي. ټولو پښتنو ورونو خویندو ته خواست دی چې ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې دا پروګرام خامخا واوري، ځکه چې دلته ټیک ته مونږ دا تحریک شروع کړی زمونږ سره ډېرو ملګرو ملګرتیا ده، خو اوس هم زمونږ برخلاف پراپګنډې ډېرې زیاتې روانې دي او زوړ تر اوسه پوره په تاریخ کې چې څونه شوي د خلکو ذهنونه چې په کومه طریقه خراب کړي وو هغه خو هر څه په خپل ځای موجود دي. خو اوس هم مونږ دا ګڼو چې یو خپل بیانیه جوړولو دپاره خپل قومي مرام پېژندلو دپاره پکار ده چې مونږ په دې ټولو کیسو پوهه وو، زمونږ ټول قوم په دې خبره باندې پوهه وي، ځکه چې تر څو پوره زه خپل قومي مرام پېژنم نه نو زه هغه مزل نشم کولی. نو چې ماته یو ځل خپل لاره معلوموي، خپل مزل ماته معلوموي، نو هغې طرف ته بیا تګ هم اسان دی او هغه مرام حاصلول هم بیا اسان دی. نو ډېره زیاته مننه یو ځل بیا د ټولو پښتنو رونو خویندو. بیا به مې دا خواست وي چې څونه هم ملګري دي که څونه هم زمونږ هغه ملګري دي چې په خپل فیسبوک په سوشل میډیا باندې ډېر غټ فالوینګ لري هغه ټولو ته هم دا خواست وي چې دا پیغام یا د زمونږ د ویب پاڼه د فیسبوک پاڼه چې کومه ده دا زیات تر زیاته شیر کړي او بیا چې په کومه وخت په دې باندې پروګرام شیر کېږي نو څونه زیاته چې دا شیر کېږي چې څنګه چې اوسه پوره مونږ ټول د ریاست هغه زور ته شکست ورکړی دی، هغوی په ډېرو ځایونو کې دا کوشش کړی دی چې مونږ منې کړي او زمونږ دا پیغام زمونږ ولس ته ونه رسي. دغه شانتې به مونږ د سوشل میډیا د خپل چې کوم مونږ پروګرام جوړ کړی دی د دې په ذریعه هم هغوی ته یو ځل بیا شکست ورکوو او دا خبره ورته ثابتوو چې که چېرته تاسو مونږ ته خپل پرنټ او الکترونیک میډیا کې ځای نه راکوئ نو مونږ سره الټرنیټیو لارې نور هم شته. نو دا ټولو ته یو ځل بیا خواست دی چې څونه هم ملګري که لږ دي او که ډېر دي که په فیسبوک چې څوک فالوینګ لري چې هغه دا پاڼه شیر کوي او زموږ دا پروګرام خلکو ته وړاندې کوي. تاسو ټولو یو ځل بیا ډېره شکریه، ډېره مهرباني. مننه د منظور او د محسن ملګري نه مننه. انشاءالله دا پروګرام به سوچه په سوچه د عامه پوهاوي پروګرام وي چې پښتون قام په سیاست باندې د پښتنو په جغرافیه باندې د پښتنو په تاریخ باندې د پښتنو په مسایلو وسایلو باندې خبر کو او دوی ته یو داسې لاره ورکو، مونږ یو دومره پوهه ورکو چې سبا دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټي ایم مرسته د جذباتو په بنیاد نه کوي، دوی د عقل د پوهې او د سمج په بنیاد غږي. مونږ به په دې پروګرام لاندې د پښتنو ټول مسایل د پوهانو سره څېړو، هغو دپاره به مونږ د حل لارې د دوی نه غواړو، ځکه چې په قامونو کې چې کله بدلون راځي دا به د پوهانو د اکیډیمیا او د یونیورسټو د لوستو خلکو نه راځي. عام د کلي یو کروندګر، یو کسبګر، یو ډرایور هغه خو خپل روزګار کولی شي، خو د هغه ته تعلیم رسول، هغه ته پوهه رسول دا د پوهانو کار دی. مونږ ته خدای دومره وس را کړی دی، مونږ ته خدای دومره پوهه را کړې ده، دا زمونږ په د دوی په مونږ باندې فرض دی چې دوی مونږ خبر کو. نو انشاءالله په دې پوره د روژې د سبا نه به په 10 بجې نه ونڅه تر 11 بجو پورې مونږ به په سیاسي، په ټولنیزو، په قانوني، په اقتصادي، په تاریخي، په جغرافیایي مختلفو ایشوز باندې ټاپکس باندې د پوهانو سره راځو او ستاسو نه خواست کوو چې زمونږ دا پاڼه چې کوم د پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ افیشل پاڼه ده دا در سره خوښه کوي، د نورو ملګرو سره شریکه کوي او نور ملګري په دې خبر کې دې ته جلب کوي چې دوی زمونږ دا پروګرامونه واوري د ښه ژوند په خاطر او د ښې روژې په دعاګویو درته. انشاءالله سبا به موږ ستاسو په چوپړ کې یو ځل بیا زیریږو. مننه. السلام علیکم.